نو مراد ما تحت الاسباب او مشرکان ما فوق الاسباب ثابتین او شرک دی. ما تحت الاسباب خو تار چاته ویل شي مال اوبر وړه اوس وبدل راوړي اوس ما تند مړکا نو تند مړکول د الله په اختیار کې سره دا ویل شي په پلار ته چې مال واده وکړه به وي مال زوی راوړه نو دا هني شویل چې واده نه سړی لنګي الګ لنګي څه لنګي خو لکه هغه بیا چې نسبتي د خاون نه به ورته خلک سو نو سړی نه لنګي بانګي په کال کې واګي چې خو سړی هغه نه چې بانګي هغه دل لکه بانګي هغه نه مواچ خو می هغه نه چې نسانډا چې او در معطله و مذهب دی بازی معطله و فرقت رشید چې هغه به الله عقل سلیم پیدا کړو عقول عشره پیدا کړو کارونه هغه ته ول کړو وسوسګار نه معطل هیڅ کار نشته نو به کیسه به احکامات ولې جاری کی کل یوم هو فی شأن يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره. نو څوک چې مافوق الاسباب د غیر الله نه شی غواړي دغه ته شرک کوي. مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه معرف القرآن کې وایي مشرکان چې د چا په استقلال قائل وي لکه د اولیاء او د هغو نه استعانت کوي ما فوق الاسباب دغه ته شرک او که په استقلال قائل نه نو دغه استعانت به جایز دغه استعانت به جایز او دا لیکلي دي اعظم التفاسیر دا چا لیکلي دي اعظم التفاسیر. نو په ایاک نعبدو کې التفات دی د غیبت نه خطاب دی. په ایاک نعبدو کې التفات دی د تکلم نه څه د غیبت نه خطاب دی د غیبوبت نه تکلم دی. او کله چې لفظ یا کلام چې نقل شي د یو اسلوب نه بل اسلوب ته کله چې کلام نقل شي د یو اسلوب نه بل اسلوب ته نو سامع شوق پیدا شي اشتیاق پیدا شي. نو په فاتحه کې هر کله چې صفات عظیمه ذکر شو نو قوت محرکه په انسان لازم کړه چې د الله نه سو غواړي قوت محرکه په الله لازم په انسان لازم کړه چې سو غواړي. چې معبود ته مستعان ته رحمان ته رحیم ته رب العالمین ته مالک یوم الدین ته نو اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. او بل دې کې توسل له خپل وفادارۍ سره ایاک نعبد و ایاک نستعین خپل عجز سره او خپل وفادارۍ سره او دې کې توسل له په صفات عظیمه د الله رب العالمین چې رحمان رحیم دی مالک دی رب العالمین دی الله دی. بل دې کې توسل له په اتباع د ذوات فاضله وسه اهدنا الصراط المستقیم. یو ذات فاضله په دې کې اختلاف دی چې په برکت د فلان کی په برکت د فلان کی نو مختلفون فی خبره ده که څوک په قایلی
نو ته کافر نشي وي چې په توفیل فلان کې په توفیل بحرمت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نیکانو خلقو په مخ وس یو اتفاقی شی دی برحمتک یا ارحم الراحمین نو پای کې دې چې اختلاف نه یو اتباع د زوات فاضله چې الله زستا د نبی تابعدارم د په وجه نو چې اتباع د نبی علیہ السلام کرامت ده نو ذات څنګه کرامت نه ده نام احمد چوحی ساری شد حسین تا چې باشد ذات آرو کلم نو وسیله یو محموده ده او یو مذمومه ده وسیله شرکیه به نه کوو او کوم وسیله لکه په توفیل فلان کی په توفیل نو دا حرام نه ده البته اولاد یا نه ده د بیل خبره او دې من خلک چې مناظره کی بد په دې من مناظره نه دي او کدی من تاسو سره څوک باس کی ورته چې دي کې د اکابرینو اختلاف راغلی مونږ په دې کې باس نه ما به خبرو رسیدي ځان نه مناظره اسلام نه جوړ چې بای شنه لا یعنی او بای کې تون خلک شون خلې نو تاسو چلو کو تفریقه دې جوړ کړه نن چې دیوبندیت په شلو فرقو کې تقسیم شو ولې اوبله غټه خبره ده چې د درس مسله په سټیج لا اچوک لنه راوړي د درس مسله به او څوک چې د تبلیغ کار کوي یا د جمعیت کار کوي دا ته قطعا اجازه نشته چې هغه دي داسې مسائل چې هغه د اکابرینو په منځ کې په اختلاف راغلي دي هغه کې بحث شوی سمول موتا مړی اوري نه اوري اوري وادي نه اوري اړو دی اوري نه کاورین څه کول شي ولو سمعوا ما استجابوا او کناوري نو به ورته چغي ولې وباسي او شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه عرب دی عجم دی فارسیبان دی تر دې نه چغي وباسي اے شیخ ابو غوث اعظم نو دا 15000 غرونه چې منځ کې دي دریابونه او څوک ورته په ګوجرو आवाज کې څوک په پښتو کې څوک په عربی کې څوک په کوستانو کې نو دا دومره چې بیا غل ورځي دا صفات د خدای نو د خدای صفات مخلوق له ورکوله نه ځکه اختلاف د السنو خو الله رب العالمین پیدا کړی دی شیخ عبد القادر جیلانی خو نه دی پیدا کړی په بعض خلکو کتاب کې لیکلي چې مړی ولی چې کله ژوندی نو توری په نیام کې او چې کله مړ شي بیا راوځي نو دا چې دی چې ژوندی وټتې نه کوه چې مړ شو نو بیا توره راوځي چې اوس مخکې نه مقابل نشته نو توره وباسي بیا د خپلو دوستانو امداد کوي او دشمنان هلاکوي دا یو کتاب کې لیکلی دیوبندي سړي لیکلي ای مړي په قبر چې ودرېږي د چنچن او چنچن هم پېژني چې دا مذکر دی دا مؤنث دی نو چې دا د هر څه پېژني د ښځې هر څه پېژني بیا خو ورته هر څه ښکاری دی د سړي به هر څه ښکاری نو ستر د عورت خو فرض دی لکه بریلیان وایي عید میلاد النبي کې چې پیغمبر راځي زه ورته خالی کوي زه خالی پرېښودی چې پیغمبر راځي نو تعریف د صحابي دی چې یا پیغمبر علیه السلام په حالت د اسلام کې لیدلی پې مړي یا په سترګو نابینا هغه خو لیدلی که عبد الله ابن مکتوم رضی الله تعالی نابینا صحابي نو پیغمبر خو لیدنه نو صحابي من ادرک النبي صلی الله علیه وسلم علی الاسلام دی نو پکار دی بریلیان به ټول صحابه کرام شي ابه چې نبی علیه السلام راغله ته ورته ځای پرې دی نو هغه مقتدی ته مخکې ډولګي زویا ته به مخکې ولې ولاړې په صف نبی علیه السلام مخکې ته ولاړ لا تقدموا بین یدی الله ورسوله خو دا مسائل د درس سره تعلق ساتي خو بهرحال دا خو د کلکې عقیدې خبره ده حاضر او ناظر علم غیب چې کوم د حیات النبی مسله ده نو په دې کې مفتی محمد فرید صاحب رحمت الله تعالی لوی فقيه انسان
داغه فتاوا فریدیه وګورئ جلد اول. مې تقی عثماني صاحب دې زمانہ کې داغه بشان عالم شته شیخ الاسلام هغه خپل وی چې دا ځینې مسلې لا یعنی دي دا خو په کیفیتو کې فرق دی. څوک د ممات د پیغمبر نه دی خایي ټول خلق حیاتیان دي او تعبیراتو کې فرق دی. نو دا خلق راشي دا که حیات الدنیا نو کاف ته پر تشبیه نه ده مشبه مشببی په کله ځو کې نو لکه که حیات الدنیا شول نو ته په نه پويږي کنه بای شي نه د شي چې زمونږ عقول نه بالاتر موږ دا غي احساس نشو کولای ادراک نشو کولای. بس ما جاء من الرسول فبالراس والعين پیغمبر نه څنګه راغلی باغ مونږ صحابون راغلی هغه مونږ قران کې راغلی هغه مونږ د بای شي نو ادراک مونږ کولای شو باز نه شو کولای نو مونږ چې یو شی ادراک نشو کولای جګړې پوری ځکه علم کلی خاصه خداوند دي. بس څومره چې ستا په ذهن کې معلوماتو کې راځي هغه پر عمل کوا علم کلی خاصه خداوند دي مخ کې مزه او دا مې خبره چې ان علم لا نو خبره مونږ او چې مناظرې کوي بیا پکې کنزل کوي بیا په سپلو یو بل ولي کنه ولي او ویډیوګان تاسو کتلې ویډیوګان د مناظرې چې کوي یو دی باندې کنزل په کتابونو یو بل ولي یو پکې کشر لګ دی هغه کتاب راوخلی تر او کله د شو وਹੀ چې ته دې څه مقصد دی دا کتابونه راخلي زمکه لراچی پور راځي یقین وساته زوړ کې طالب وم درې درجه کې زمون کمره ته غیر مقلد راغی هغه اکثر براته وما لا بقار بدې راته چې ما زما به پاکونه بستر او ما به کې څوک پرې خودنه خو چې څوک د زړه سره به مې راغی ما به خپل بستر هغه راغی کې بس ما لا بقار نو بیا وزري د هدایت څه شي ما سره لاس کې هدایت واچ روان شو دا مې شروع ما هدایت داشي وخصم د کوم به دومره خفومه یعنی څو ورځې لکه ما وی چې خدای پاک دا ما څه غلط کړو په کتاب مې څه په کتاب سپړونه وਹੀ ځان مناظر دا خلک ځان مشهورې سره په دې سره ځان مشهورې په جمعات کې غلو به مشهور نو دې ته ویل کېږي نو بیا کنابودو کې التفات دې د غیبت نه خطاب ته او کلام چې د یو اسلوب نه بل اسلوب ته منتقل شي نو د سامع اشتیاق راشي نو د الله صفات ذکر شو وفاداری خپل ذکر شو استعانت مسله ذکر شو د الله جلال ذکر شو نو سامع شوق کرا نو د الله نه وغوښتل چې دنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم الله روان کوم فلار برابر یا اورسې موږ منزل مقصود ته او خی منتلار نو ایرات الطريق ایصال المطلوب نو لار خودلی دی خطب بنزي الله رب العالمین فرمای انا هديناه السبيل اما شاکرا و اما کفور اور الله رب العالمین فرمای قرآن کریم کی وهديناه النجدين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وبسيط انا اعتدنا للظالمين نار نو دا عقاب ولم ذکر چې ما خلار دوه خودلې دي یا مؤمن شه یا کافر شه خدای یو سزا ذکر کړ ان اعتدنا للظالمین نار دا علماء جهنم پیدا کړي او د هدایت دو ترجمه دي حق خودل او په حق روانول او دا اختلاف لغوي دي مذهبي نه دي دا اختلاف څه دی لغوي دي مذهبي نه دي او د هدایت ترجمه ده اهل سنت والجماعت ترجمه کوي چې پیدا کول د عبادت په بنده کې
پیدا کوله د عبادت په بنده کې دا سنت الجماعت فرمایي او معتزله فرمایي معتزله وی چې دا هدایت چې ده دا بیان الحق ته وي هدایت بیان الحق او اهل سنت وی چې پیدا کول عبادت دي په بنده کې او دا هدایت ده او معتزله وی چې بیان الحق ته وي او زلالت ترجمه څه ده پیدا کول د معصیت په بنده کې پیدا کول د معصیت په بنده کې دا له سنت الجماعت او معتزله وی چې زلالت وی مندل د باری تعالی د الله رب العالمین مندل د الله رب العالمین بندل را زوال گمراه مندل د الله رب العالمین بندل رسو زوال گمراه په دا تحقیق کړل نبراس والا ایاک نعبدو کی اشاره د سعی ته او ایاک نستعین کی اشاره د تضرع ته ایاک نعبدو کی اشاره د سعی ته چې مهنت کو ایاک نستعین کی اشاره د تضرع ته او اهدنا الصراط المستقیم کی اشاره د اجتناب ته اهدنا الصراط المستقیم کی اشاره د اجتناب ته او کمال په دغه دریو خبرې کمال سي په دغه دریو خبرې سعی عجزي او اجتناب دې سره سره کمال ته رسي سعی عجزي او اجتناب او معصیت چې ده د حسناتو د پر سورې ده سورې لکه مولانا روم رحمت الله علیه پر مثال پیش کړي جو سړي با غله راوړله جوار غنم وربشي وروجي او یو انبار ولا جوړ کړ انبار خو پیژنې کنه پیژنې کلامي غټ تونه جوړ کې باقي جوار غنم چاچي د لرګو او کوستانو کې څه شي صندوق جدا شي د دومره د کمرې مودله په خابه چې چا ډېر جوار وکیدل او د کمرې مودله تاونه و لرګونه بیا ورته سورې خو دو هغه ته به مورې وي او پای کې به شوړې خو دې ټکونه ونه خو دې او لرکو جوار به راو به ګوړي دې لکو نو یو سړی وي د خپل دغه انبار چې و دا ډکاو او هغه کې به غنم نه جمع کېده چې لاندې وکتل نو هغې کې منګک سورې کړ نه غنم بخکت راتله نبی هغه موشتا انبار ما حفراز دست اسفنش انبار ما ویران شد موشتا انبار ما حفراز دست منګک زمونږ انبار سورې کړی دی د هغه د تخریب د وجې نه هغه کې غنم نه جمع کیږي موشتا انبار ما حفراز دست اسفنش انبار ما ویران شد په دا غي نه دا ورزي اهدنا الصراط المستقیم روان کې مونږ په لارې برابر صراط المستقیم نه مراد کتاب الله او الذين انعمت عليهم نه مراد رجال الله او کتاب الله کتاب الله به معلوموي زدکوي به د رجال الله نه او رجال الله به پیژنې په کتاب الله سره هر چا پسې ومنډه نه وایي لکه مولانا نو فرمایي چې سړی خپل زوی ته وي چې مال بازار نه انار راوړه هغه چې لاړ او د سور ښایسته انار یې وکړو خو چې راوړه هغه چې کولو پکې وروس خراب نه پلار بیا خپل زوی ته وصیت کوي ورته وایي چې گر اناری می خرید خندان بخر تا دې حد خندا زدانه او خبر چې انار کله اخلي نو خندان انار واخله چې لغونی چودلې تا دې حد خندا زدانه او خبر
ځکه د هغې دانې به یې دنده خبر ورکړي چې زه ښه یم زه ټیک یم. مړغونې مخامخ یو شی نه پکې بل شی. مړغونې پېژنې که ناغی تا گر انانیمی خری خندا بخر تا دی حد خندا زدانا او خبر. ابیوی چې ا منافق با موافق در نماز. منافق د موافق سره په یو صف کې ولاړی، خو منافق د دکلاوی د پاره ولاړی، د حرامیتوب د پاره ولاړی، او موافق د خدمت د دین د پاره ولاړی، د الله د رضا د پاره ولاړی. کله جماعتونو کې هم داسې خلک دنده شي، دا منافق زامن پیسې لري، خرچې لري، هر څه لري، دغه مخلصین خلک چې کوم دی په شا ټیل وهي. نو د خدای تعاون خو به نه وي. بعض خلک داسې چې زدیان، حرامیان، رذیلان، هغه خلک وده ورکوي، باعزته خلک به بېعزته کوي. نو داسې خلک هم تاوان کوي. لکه د خلکو سوچ دغه شو چې د خدای د الله رب العالمین اختیار په خپل لاس کې و، څوک به عزت کوم او څوک به عزت من کوم. تعالی معمولی اختیار رب راکړل ته داسې استعماله، یعنی دنیا کې لږ اختیار راکړل نو دغه لپاره به استعماله چې و به عزت کوي بل به عزت من کوي. دغه دا ډیوټي ستاره سره خو موږ چې ان العزة لله وللرسول وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. ید الله الجماعه من خو دغه نیت منی د خپل جماعت سره چې د خدای تعاون دی. اوس که افراد موږ بې عزته کوي 500 پیری دې بې عزته کوي، خو جماعت د عزت نه. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یو سره بتا جماعت کې دنده کړی، هغه به حرامیتوبونه کول او ته به سایډ ته کې خلکو نه مضاربت کې په حرامیتوبونو په دې شي نه پیسې واخلي او بیا به هغه ستا خپو ته اړم واچي او ډرامې به کوي چې دا خو جماعت سره مخلص نه دی. لکه د مټي زوجانو ته کله مخلص سره پلار څه حیثیت دی، ستا څه حیثیت. او درجات د هدایت درجات د هدایت چې دي یو ته ویل کېږي قوت مدرکه. قوت مدرکه لکه سورة التين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم دي د قوت مدرکه وي. او دویم دی نسب د دلایلو. نسب الدلائل لکه وهديناه النجدين، وهديناه النجدين. او دریم دی ارسال الرسل و انزال الكتب، را لګل د رسولانو او نازلول کتابونو. ارسال الرسل وانزال الكتب. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا وبه يعدلون. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا وبه يعدلون. يا لك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سورة عنكبوت. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. دا اولو درجون بعد گمراهی متصوره ده. او څلورم درجه چې دا غته ویل کی کشف د سرایرو په قلوب. کشف د سرایرو په قلوب باندې د دین وروسته به گمراهی متصوره نه ده.
اولو درو درجون رستو گمراهی متصوره ده وڅلورمه ده کشف السرائر على القلوب او دا غین رستو گمراهی متصوره نه ده لکه الله قرآن کې فرمایي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها نزلا من غفور رحيم. نو دا اولو دریو درجونو رستو گمراهی متصوره ده او د څلورمه رستو بینه ده او دغه ته استقامت وي. په دې وجه علماء فرمایي لا تطلبوا الكرامه، خدای پاک نه کرامت مو غواړه، واطلبوا الاستقامه ځکه فإن الاستقامه فوق الكرامه، استقامت د کرامت نه اعلی ده، ځکه د استقامت نه رستو گمراهی متصوره نه ده. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. نو کرامت نرستو گمراهی شته، خود استقامت نرستو گمراهی. یو سړی صاحب کرامت شو، شپې په تیاره کې روان دی، د تندي نه رڼا لړه، بس دی وي هم چومن دی غره نه زه رسېدلی، نو ګمراه شي. لکه څنګه چې بلعام بن باعوره مستجاب الدعوات ولكنه أخلد إلى الأرض فمثله كمثل الكلب. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لار خلقو چتا انعام کړل پاغي منی. دین مراد څوک دي؟ تفسیر بل ذکر دی سورۃ انعام کی من النبي اولئک الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. سورۃ النساء انعام نو سورۃ النساء او 69 نمبر آیت، یو کم اویا نمبر آیت. اولئک الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. والشهداء صدیقین څوک دي؟ یو صادقی یو صدیقی. صدیق کی مبالغه ده، دروغ نه وي. او صادق کله کله بوجي اوس صادق کله کله بوجي اوس. او صدیق چې د پیغمبر صفات نبی علیه الصلاۃ والسلام صفات په ابوبکر صدیق کې والذي جاء بالصدق وصدق به واولئك هم المتقون. ټول صحابه کرام شمار کو. او صدیق لقب چا ورکو؟ جناب رسول الله والله. عتیق لقب ولوم ورکړه دي، جهنم ته به نه ځي، بوی په حرام. والشهداء شهید پر فاعل وزن دی. فاعل کله په معنا د اسم فاعل لږی کله اسم مفعول. او شهید په معنا د عالم سروم والله شهید كنت عليهم شهيدا ما دمت فيه. او شهید هغه ته ویل کی چې د سنگر کې د الله لپاره وینه وي. وهلم شهداءكم مراد نسدي علماء راو. نو شهید په معنا د عالم سره، ځکه دی وارث الانبیاء دی. نو چې وارث الانبیاء شنو وارث الصدیقین نشو. والصلح والصالحین نو مراد څه شه دی؟ د دې کارکونان، د انبیاء او د صدیقین او د شهدا او کارکونان به صالحین. واحسن اولئک رفیق. او دا ګارنټډ خلک دې ته جماعت ناجیه وي. كلهم في النار الا واحده وهي الناجيه. او دا فریق اول له نو سورۃ فاتحه کې د فرق ثلاثه ذکر کړي. سورۃ فاتحه کې د فرق ثلاثه ذکر کړي. منعم علیہم، مغضوب علیہم او ضالین. منعم علیہم ستوي الذين عرفوا الحق فاتبعوا. حق پیژندل دي اور پسې روان. اولئک الذين يتلون حق تلاوته يؤمنون به وجاهدوا في الله حق جهاده، يعني حق جهاد الجهاد. اسی شه ده يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به. ودغمنا عليهم دي الذين عرفوا الحق فاتبعوه. او دیم ده مغضوب عليهم
دا څوک دي الذين عرفوا الحق فتركوه، حق پیژندل دې به پریدي من بعد ما جاءك من العلم بغيا بينهم، حق ورته راغلی دی کتاب باندې پوهېږي فویل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند، او دا ولوم پته ده چې دا نبی حق دی بیا نه مني بما عرفوا به څنګه دی وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يعني غير المغضوب عليهم څوک دي الذين عرفوا الحق فتركوه، او دریم جماعت چې دی هغه دی ضالین الذين اخطأوا الحق، حق خطا کړی نو دا قابل اصلاح دی. او دا اولنې دا خو اصحاب کرام دي، دا خو جماعت دی. دویم يهود و نصارا مثال تمثیلا دی، ذکر دی يهود و نصارا او تمثیلا مراد ته ټول مراد دي هر گمراه په مثال کې خو یو شی پیش کړي. الضالین دا قابل اصلاح خلق. نو سورہ فاتحه کې د دعا غوښتو طریقه ده توسل په صفات عظیمه او د الله، او توسل په وفادارۍ خپل سره او په عجز خپل سره، او توسل په اتباع د جناب رسول الله او په اتباع د ذوات او فاضله سره. نو دې کې تعلیم المسله ده. مالک یوم الدین رب العالمین، رب معنا مونږ تاسو ته کوي چې رب سید تم ویل کیږي، الہ تم ویل کیږي، مصلح تم ویل کیږي. الحمدللہ رب العالمین د ثواب په اعتبار سره دام ډیره غوړه ده، خو افضل الذکر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمدلله. او دا مخکې ویلي چې دا بعد المدثر وقبل اللهب دی، بعد المدثر وقبل اللهب. اهدنا الصراط المستقیم روان کې مونږ په لارې برابر منی، صراط الذین پلار دا خلقو انعمت علیهم چې تا مهرباني کړل باغې منی. سیندی رحمت الله علیه دیتا لاندې لیکي انعام یافته سوسایټي، انعام یافته سوسایټي چې دا انعام یافته سوسایټي. الذين انعمت عليهم هغه چې مهرباني کړل تا باغې منی، غیر المغضوب علیهم چې نه دی غضب شي باغې منی، ولا الضالین او نه دی بیلارې گمراهان. آمین. خدای دا دعا زمون قبول کړي. آمین بالجهر راغله بالاخفاء راغله، خو آمین چونکه دعا ده، دعا کې اخفاء زیاته ده اولاد. غیر المغضوب علیهم دا مشابه بالدال لك مشابه بالزوار. نو تفسیر ابن کثیر لیکي چې دا مشابه بالزوار، مشابه بالدال نه دی. او غداد خود سره حرف نه دی، غداد
بجلیګر مولوی صاحب چې قبلی ته ما وی چې ته ولا ضالین وای ولا دوالین هغه زه دا دوانه نه مې څه وی ولا دوالین زه ولا دوالین ما دې څوک منه کی نو دا مشابه بزوا ده ځکه دا حروف مستعلیه مطلقه دي او د دې د زوا سره د دې مخارجو کې نزدېکت شته او د عین او د غین او د دال سره نشته د دې وجنه رمضان خو ته نه وای کنه رمضان وای فضل ربی نو فضل ربی خو نه وای کنه نه فضل ربی وای لکه من کان منکم مریضا نو ته مریضون خو نه وای کنه او که مریضان وای نو مریض خو سرکشه ته يدعون الا شیطانا مرید او مریغتنم نه وای البته د مخرج نه دا کول ګران دي جبه برا غونډکای او ادراسو سره به لګای خي طرف ته ګرانه او ګس طرف ته اسانه او به چې څنګه ادا شو دغه بحر هر څه می چاته هو ول الضالین کی دا چې په خالی کله کېدل نو زوی د سلی کله کېدل او زواد به صرف د سلی کله کېدل دا کته دغه سره نو دا کته خونګه او دا بره دا چا وکړه حجاج ابن یوسف چې عجم فرقو کې بزوی او بزوات نو دیو جن لیکي چې سامع دا ګمانو کې چې ته زوی ویلا او د مخرج ادا کړي نو مونږ په غیر د کراهیت نه جایز مونږ په غیر يحسبه السامع ظاء ومن قرأ الظاء ذال ومن قرأ الذال زاء او قرأ الثاء سينا نو يفسر الصلاة بمنفسدين او قرأ الضاد زاء ولا الزالين بمنوي او الزال بمنوي او بعد خلق ولد ولا خدوالي د خپل مخرج چې ادا کړ چې څنګه ادا شو ادا البته د حرمینو فتوا په مشابه به زواده په مشابه به دال نه یو هغه وی دي ریاض لیکلو کې ریاض راوړي انګریزي کې لیکي ریاض لیکي اخر کې دال لیکي ډی لیکي نو خو نن سبا جدید قدم وي مصریان عربیان چې جدید څوی قدم قول ويقول نو عربین یو شی وکړه لکه څنګه چې موږ پښتو غړ وړه شي استاد سره صحیح پښتو راځي دې ته څوی کلمه تلازي کوستانو کوي نو درس دې څوی لګ غړوزه څه ورته وي موږ د پښتانه موږ د اوس نه راځي دې ته څوی اته نو سموي موږ نه شي ګډ ورشه ده دته څه امونه ګډ ورشه ده اهدنا الصراط المستقيم روان کې موږ په لارې برابر باندې صراط الذين الارض